تی ژوندې کړی و او دا به فرمایل که زما تن وجود نه که زما هغه بوډۍ مور یا زمونږ را روان نسل د رسول الله مبارک په عظمت باندې هغه شهیدان هم شي زما دپاره دا سودا کره ده او کامیابه ده. نو رسول الله مبارک معامله ډېره نازکه ده زمارونو، دې کې به هم ډېر احتیاط کوئ. نن سبا سرکاري اسکولونو کې بعض داسې استادان پیدا کړي دي چې هغه ستاسو بچو صرف د تعلیم په بنیاد مانته زما او ستاسو بچو ته هغه د قادیانیت لیکچر ورکوي او د هغه ذهن سازي کوي چرته دا ماشومان د موږ نه چرته د اسلام نه بار ونوزي او د رسول الله مبارک په مقابله ترا نشي کني معاملې به ډېر حد نه بار شي. زمونږ اخري سامون ګناګار ډېر زیات یو او زه تاسو ته قسم وخورم زه په دې خاين نه ما چې تاسو ټول د مان زیات الحمدلله په نیکۍ کې په عبادتو کې په هر څه کې د مان مخ کې زه تاسو ټول خادم او نوکر ما او په کوم سټیج چې زمونږ حضرت صاحب تللې هغه چلته د لیډرای په غرض نه دیتلې بلکې همیشه یو دغه چې بھئی زه د هر اهل حق او د جماعت خادم یم. نو د ختم نبوت معامله ډېره نازکه ده چونکې دا د رسول الله مبارک سره برای راست ده او بعضو خلکو ته دا هم پته نشته چې قادیانیت څه ته وایي، دا هم ذهن سازي کول غواړي. جی دا خو اقلیت بھئی هغو اقلیت ځان مني نه ستا د اسمبلی نه دا قانون پاس شوی دی چې قادیانې د پاکستان د آئین هم غدار دی او د رسول الله مبارک د ناموس او د تحفظ هم غدار دی. نو دې دپاره د هغې معاملې کې خو موږ د یو دغه نه منو د هغې دپاره دا مرګ روز روز نه راځي. لونو پنډه کې یو ځای کې ماله یاد دی زه وړي کې وم هولي فیملی اسپتال د مشهور بعض کسان به پیژنئ او دلته زمونږ د حضرت استاد د مولانا سید چراغ الدین شاه صاحب د هغو مدرسه وه جامع سراجیه د هغې خوا کې د قادیانیانو یو لوی کمپلیکس د عبادتګاه په نوم باندې جوړېده. حضرت ته پته ولګېدله خپل ټول شاګردان مریدان او دا ټول تاریخونه پکې هم راغله ټوپکو پورې هم خبره لاړله. نو حضرت ته یو افسر ووی حضرت معامله ډېره خطرناکه ده زمونږ د لاس نه وځي خدای دې نه کړي دې کې قتلونه ونشي. حضرت تا د پیغمبر کلمه لوستې ده بزدله خبرې مه کوه دا مرګ روز روز نه راځي دا به یو ورځ راځي او چې کله راغې دا څوک بچکولی نشي او که رانغې څوک په ګولۍ نه کې په برشت ومولي بیا هم نه راځي. یریږئ مه که د رسول الله مبارک د تحفظ دپاره زمونږ په سینو ګولۍ مو لګېدلې زما د په خدای قسم وي چې انشاءالله جنت زمونږ دپاره کره دی. هر عبادت کې قبلېدو نه قبلېدو احتمال شته لیکن دو داسې اعمال دي چې هغې کې د نه قبلېدو خو سوال یې نه پیدا کېږي. یو د ختم نبوت دفاع او تحفظ او دویم درود شریف. الله تعالی د هر عبادت نه پاک دی د اوده کېدو نه پاک دی د خوراک څښاک نه پاک دی هر څه نه ځکه چې معبود دی لیکن درود شریف د خپل د محبوب دپاره قرآن کریم کې آیات مبارکه دی علما ناس دي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیه. نو درود شریف فرمایي چې اول دا زوی ما بیا زما فرشته د پیغمبر علیه السلام مانته وی او اے ایمان والو تاسو اوما درود شریف کثرت کوئ او زمونږ حضرت ته چې الله دا مقام دا مرتبه او دا عظمت ورکړی دی هغه درې څلورو څیزونو په بنیاد باندې دی. یو زمونږ حضرت عاشق رسولو الحمدللہ ما سکه بیگا علماء راغله سایوال نه حضرت ہمیں کوئی حضرت کی نصیحت کوئی بتا دیں مارتے میں سے تاسو ته حضرت کم نصیحت واورو حضرت کی کوئی نشانی دے دیں ماں اور طیب میں میرے حضرت کی سب سے بڑی نشانی ہر زبان پر اللہ کا ذکر عام ہو جائے ہر زبان پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف عام ہو جائے ہر وجود اتباع سنت کی دولت سے مزین ہو جائے. میں زماد حضرت دا مشن ہو او تحفظ ختم نبوت پر ہر سٹیج ہر میدان مانتے اخپل دی شفاعت پر غرض مانتے بسے دی لیڈرائی پر غرض بنسے ماتے مرگنی راغی جی دی حضرت سے قبر مبارک تے تختے جوڑو متا سماتا مضمونو لکے یو غار مانتے بسے دغو لکے دی حضرت شجر نسب علمی شجر نسب او دویم خاندانی شجر نسب
نو ماته تسلی کل غواړي وی جی مجاهد ختم نبوت مې دا یاد ساته زما والد صاحب چرته ځان ته مجاهد ختم نبوت نه دی ویلي بلکې همیشه په سټیج باندې خادم ختم نبوت ویلي چې زه ختم نبوت چې کوم کار کوي د دو خادم ما نو خیر اسلام آباد ټول علما او اجلاس په دارالعلوم زکریا کې وشه او ډیر مؤثر आवाज اوچت شه هر یو دا فیصله وکړه چې هیڅ قسم منګه د حکومت دا شرط منلو ته هرگز تیار نه یو چې روزه وي او د مسلمان لپاره روزه ډیر د عظمتونو او بیا د الله غ رحمت او برکات په دې تفصیل کې نه سمجھو کې وخت هم کم دی چې د روزه مقصد څه دی په دې مانته زمونږه نیکه پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه فضائل رمضان یو کتاب لیکلی دی الله دې کی چې تاسو هغه ولولئ نو چاته چې روزي حقیقت نه معلوم الله هغه ته د روزي هغه عظمت نصیب کی روزي نیول ورته آسان کی د روزي هغه برکات ورته مخامخ کی او دغه رنګه چې څوک بیموزي بلمازي او هغه چې تبلیغ سره وخو لګي لار شي درې ورځې سه روزه او صلیخ ورځې یادې علما سره راشي په جمعات کې کینی هغه د دریو کالو کورس ولولي او یا راشي لک ساعتې ور سره کینی نو هغه زده کی چې مست وي او د ایمان ایمانیاتو کې ټولو کې اهم او ټولو کې ضروری هغه مزد ځکه چې دا په هیڅ صورت کې معافي او تلافي نشته نو دې لپاره د مز ډېر اهتمام کوئ څنګه چې مز کول فرض دي داسې مز زده کول د هغې نه زیات اهمیت لري بعض غریبانانو ته مولانا بیان کو چې بعضو ته د الحمد هغه ترجمه هم نه ورځي بس ودرېږه خدای قبلې انشاءالله دا فکر به هم الله د علماو د برکت واچي درکې هغه به زده شي خو کوئ جومات سره خپل تعلق مضبوط ساتئ مدرسې سره تعلق مضبوط ساتئ نن چې دا ستاسو ایمان بچ دی نن چې دا ستاسو عقیده بچ ده نن چې ستاسو دین بچ دی نن چې کلمه بچ ده او دا قرآن ستاسو بچو په سینو کې محفوظه دی او زما دی ماشومان لونو په سینو کې د رسول الله مبارک احادیث او مجموعه او لویه ذخیره نن د هغو په زړه کې محفوظه شله او د الله کلام قرآن پاک محفوظه شه دا د علماو د دو د مهنت او سار نواخله تر ماسخوتن پورې او ماسخوتن نواخله تر ساره پورې ستاسو دپاره در بدر ګرځي او د الله نه غواړي چندې غواړي یو کور ته ځي چې د الله دین بچکول دي راشئ دا مدرسه جوړه کو او زما او ستاسو خزانه هم دغه مدرسه او جومات دی او دې سره تعاون ما کوئ دا نه ده چې جلسې مطلب دی بس واورېدل تقریرونه نارې پکې ولګولې زنده آباد زنده آباد صرف زنده آباد پورې مه ساتئ بلکې دو سره تعاون وکړئ دوله ځمکه پکارئ زما ورور ستا ځمکه حق عمره کې ده 6 فوټه قبر ته به مونږ ځو ستا زما ځای هغه دی که ما د الله جومات دپاره که ما دیني مدرسې دپاره یا لار دپاره ما ځمکه وقف کړه نو الله تعالی به زما دپاره دا ذریعه آخرت او نجات ذریعه به وګرځي نو هغه اسلام آباد کې ډېر لوی زمونږ ادارې کې د حضرت په زیر سرپرستی زیر نگرانی هغه اجلاس وشه او دومره مؤثر وشه چې هغه ماښام حضرت ته مفتی منیب الرحمن صاحب او دیگر د اکابر و مفتی نعیم صاحب خدای دې وبخي رحمت الله علیه د هغو ټلیفون راغی او شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات هم ټلیفون راغی چې ماشاءالله د پنډه اسلام آباد علماو د حضرت په زیر نگرانی کې دومره لوی اجتماع او بھرپور اجتماع وکړه انشاءالله موږ به حکومت سره دا SOP زوم ته کو او جماعتونه به په هیڅ صورت کې نه بندو نو الحمدلله پورا روزه دا جماعتونه کلاو شله نو روزه کې به حضرت بیان کو نو یرز راو بللما مازیګر سکارو نو ماته आवाज وکړه نو چرالم لک ساته ور سره کېناستم نو دا سار دا درس به حضرت همیشه د ریاض الصالحین درس به ورکاو او ماخام ماسخوتن دوا به چا چلته اعتکافونه کړی دي نو هغه ته د دې خوندونو پته ده نو هغه ګنټه به حضرت دعا کوله نو مرګرو به هغه لایو چلوله ویډیو نه آډیو به چلوله حضرت په ویډیو ډېر سخت پکېده نو اوس خو الله دې معاف کړي لکه مولانا اکرام الحق سے مخکې فرمایل کہ ډوړی ته کینو نو بیا دا مصیبت ده کہ باتروم تزو یا ادس لزو مولانا صاحب وضو فرماتے ہوئے خدای دې تاسو ته ہدایت وکړي لکه آرام سره پرېږدئ خو خیر نو حضرت زراو بل لما ته فرمایل چې بچیا
زما دا ویډیوګانې باک دا اډیوزي خلک اوري بس د خدای نه دغه دوا غواړم چې الله زمونږ دا عمل دا چرته د دنیا د شهرت د نظر نشي بس سترګې پټېدو پورې خبره ده او حضرت ته الله تعالی هر څه واضح کړي صرف موږ نه پټوله خبره د هغه د وفات نه بعد جامع دارالهدى راولپنډۍ کې پروګرام او تعزیتی نو زه هلته لاړم مهمان مخکې مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتهم جامع ابو هریره هغه هم هلته راوړ تشریف راوړ د هغو زیر صدارت بیمار دی دعا ورته وکړې څومره اهل حق شیخ ادریس صاحب هم بیمار دی الله د هغو ژوند عمر کې برکت واچي څومره علما چې بیمار دي عام مسلمانان دي الله دې ول ډېر خپل د یاد او عبادت او د دینی خدماتو دپاره الله دې هغو ته لوی ژوند ورکړي نو هغو ما نه مخکې تشریف فرماو ما مختصر بیان وکړو وخت کم او بیا مې د حضرت هغه ذکر مجلس وکړ ډېر خوشحاله شه چې ماشاءالله د حضرت هغه میشن تا پرې نه ښه ده ما ورته مې حضرت موږ به د حضرت هغه میشن څه پرېږدي حضرت توفه یې دقه ده د حضرت نښه یې دقه ده چې د هغه میشن ژوندی کا په هغې میشن باندې عمل وکړه او بل ته یې ورسوه نو هغه چې کله تقریر شروع کړ نو شکریه یې به ادا کړه زه ډېر وشرمېدلم چې زما د هغه مخکې څه حیثیت دی زمونږ د حضرت اجل خلفاو کې بھی دی او د دارالعلوم حقانیه مایاناس فضلاو کې دی او عظیم مورخ بھی دی مقرر بھی دی الله ول ډېر صلاحیتونه ورکړي دي نو یو ورځ حضرت د پیښور نه که مردان نه را روانو ستړي ستومانو پروګرامونو نه او سیده جامع ابو هریره ته راغی چې راغی نو سیده مهمانخانې ته ما څخه راغی ما ته بچي اطلاع وکړه زه رالم استادانو رامنډې کړې نو حضرت التدقه درد بیان کړ چې بھائی ذکر الله اهتمام درود شریف اهتمام اتباع سنت اهتمام دا به زړه سره لګوي او طالبانو کې به دا د دې نور پیدا کوي نو دا بیان جړا وکړه استادان یې رخصت کړه زه یوازې وم حضرت سره نو حضرت ما ته وفرمایل چې حقانی صاحب تا سره څه علاجګۍ کې مشوره کوم نو زه پاسېدلم ما ورته کونډي ولګوله د ادبن کده کېناستلم نو ما ته حکم وکړه چې نه حقانی صاحب ته په ګرسۍ کېنه ولې د هغه د زړه بایپاس شوی نو زه ادبن بره کېناستم چې کېناستم نو حضرت ما ته وی چې حقانی صاحب یو خوب درته اورم لیکن دا تاسو که زما مرګ پورې امانت دی او پتا مې دا اعتماد اعتقاد دې ځکه تاسو که راغلی ما او تا نه د دې تعبیر هم تپوس کول غواړم خلکو خوبونه خو به د حضرت نه تعبیر تپوس کو هغو څخه به راتلل خپل چې ما دا خوب وکړه د دې څه دغه ده یا ما ته دا مشکلات دي حضرت د دې حل څه دی ما ته دا ازمایش او ابتلا کې ما د دې حل راته وښیه هغه خو ماشاءالله یو عالمگیر سوچ انسانو لیکن هغه لاړ حقانی صاحب څخه نو ما په ذهن کې دوه څیزونه راغله یو یې حقانی صاحب دې غار ته متوجه کو چې حقانی صاحب مرګ ژوند هر انسان سره دی څه وکړئ او خپل طالبانو کې خپل متعلقین او متوسلینو کې دا رنګ پیدا کړئ ما کونډي ولګوله زه کېناستم نو حضرت بطور امانت هغه خوب ما ته واورو داسې لته ولې وناستو او دا جولې داسې کړه وی حضرت زه خوب ګورم چې الله تعالی زه خپل رحمت جولې کې پټ کړلم حقانی صاحب سترګو نه اوښې لاړې ما هغه وخت کې مې زړه کې ټک ولګېده چې د حضرت زما خیال دی چې موږ نه د جدایۍ وخت قریب شي لیکن ما ولا تسلی ورکړه چې حضرت د دې خو ډېر ښه تعبیر دی ماشاءالله دا تعبیر دی چې الله ستا آل اولاد ستا خاندان ستا مدرسه ستا مریدان او خلفا او ستا دا ټول دینی کارونه الله خپل د رحمت په جولۍ کې لپیټیا کړه او تاسو نه به الله ډېر لوی کار اخلي وی حضرت بری اسمان ته داسې وکتلل او مسکی به شه او سترګو نه دومره غټې غټې اوښکې به یې لاړلې لیکن حضرت په دې تعبیر باندې پوهیو نو اولیاء الله ته لکه موږ چې یو ځای ته سفر کوو بار ملکونو ته ځو پیسې مالداري دا مالداره پیسې دې لپاره الله نه دی راکړي چې دې باندې موږ جواري وکړو دا پیسې دې لپاره نه دي چې دا موږ د الله د دین خلاف خرچه کوو
دا پیسې دې دپاره نه دي چې بار لاړ شو هوټلو کې شراب خانو کې جواري بازارو کې او د زناونو په اډو کې خرچه کو نه نه رورا دا پیسه د الله په کور کې ولګوه دا پیسه خپل د آخرت عاقبت دپاره دینی مدرسې کې ولګوه چا چې د مولانا الرحمن صاحب له ځای ورکړی دی هغه نن دنیا کې شته یا نشته کوي الله د ژوند عمر کې برکت واچي او که دنیا کې نه الله د هغه نسلونو کې اولیاء او لوی لوی خلق پیدا کی علما پیدا کی او هغه د پاره د نجات ذریعہ او د آخرت لوی ذریعہ ده نو خپل ازمکا خپل وجود خپل مال هغه د الله په دین کې ولګوي دا علما تاسو خیر خوا دي د دو سره به همیشه مرسته کوي نو ان شاء الله الله بدلتا ډېر لارې کولاو کی نو ماته حضرت فرمایل چې زه د دې نه ډېر زیات یریږم چې دا شهرت درته زمونږه اړې هاتو را نشي نو الله دې موږ له د هغو په مشن باندې قائم او دائم ساتي نو دا چونکې د بچو د ماشومانو د تقریب بخاری وخت دی نو 13 کالې د روزې نه مخکې د علماو یو ډېر لوی وفد تقریبا 60-65 کسانو د پاکستان غټې غټې ادارې جید ادارې دارالعلوم کراچۍ جامعة الرشید او بنوری ټاؤن جامعه فاروقیه او دغه زمونږ د پنډه اسلام آباد لاهور لوی لوی مدارس او جامعه عثمانیه د هغې مشران هغو د حضرت صاحب رحمت الله علیه سره په هغه وفد کې تاشقند سمرقند و بخارا ته لاړل نو دا تاسو ته زما ذهن کې واقعه ذکر راله چې دا د علماو عظمت درته ځکه بیانوم چې اوس داسې حالات پیدا کیږي ستاسو او زما ذهنونه د تهذیب په اړه کې د تعلیم په اړه کې او د بے حیايي او د اوریانه او د فحاشۍ په اړه کې زما او ستاسو د جماعت سره رشتہ مدرسې سره رشتہ مولا سره رشتہ دا د ختمولو کوشش کې لګیا دي او دا د نن نمخ کې د امریکای او جرنلو سابق رشمن فیلد دا هغه په خپل کتاب کې لیکلیو چې زمونږ دا کوشش دی او زما په طور خاص دا ډیپټي ده چې زه د پاکستان او د عالم اسلام کې چې کوم ملکونه دي او اسلام سره تعلق دی او مذهب سره تعلق دی دین سره تعلق دی ایمان سره تعلق دی جماعت او مولا سره تعلق دی منبر او محراب سره تعلق دی یاغو دا تعلق ځان نه ختم کم جدا کم لیکن ان شاء الله دا با دفن کی ځان سره لیکن د مولا او د مازګزار تعلق به ختم نشي د پیر او مرید به دا تعلق ختم نشي د استاد او د شاګرد دا تعلق به ختم نشي ان شاء الله لیکن دا سازشونه به همیشه کیږي نو د دې سازشونو لاندې به هم ناراضه نو زما حضرت په فرمایل چې یو خو د نصیحت کوما چې خپل د اکابر علماء دیوبندو د لمن د لاندې نه بنوسه یاغو د سوري لاندې به همیشه ځان ساتي نو ان شاء الله الله بدل د هر فتنې نه حفاظت کوي فتنې به روزانه راځي څنګه به اوچتي څوک به د قادیانیت په دغه کې څوک د مودودیت په دغه کې څوک د رافضیت په دغه کې مختلف فتنې به اوچتيږي لیکن د هغو فتنو نه بقا او بچاو د خپل د مشرانو د اکابر علماء دیوبندو د هغو د لمن لاندې د سوري لاندې بزان ساتي نو ان شاء الله الله به هم بچ کی نو زه حضرت سره بطور خادم تاشقند سمرقند بخارا ته زما تشکیل وشلالم نوجوانان علماء ته هم درخواست ده موږ هم په خپل نن سما عبادتو کې ډېر کمزوري او اعمالو کې خپکیږم زما رونه او باز پکې زما د حضرت مریدانو ما او بعضو حضرت سره ډېر قلبي مینا او محبت هم ده په هغه محبت او هغه درد تا وروما چې موږ التکل ایرپورټ ته ورسېدلو د جمعې مبارک رضوا نو سامان چیک شو ما ته لږ تاخیر وشو ځکه چې زما سره دوه پیټۍ وې او هغه پیټۍ کې د لاهور نه موږ ځان سره چلیدي شریف درود و سلام او د درود شریف کارډونه اغستیو ټول مرګري لال بس کې کېناستل تشویش چې پته نشي د حضرت صاحب سامان نه بسې شي راوتلی عجیبه پیر صاحب او مشر د زمونږ او دمره نا وخته شه هر یو ذهن به ځکه چې باز پکې ناشنا مریدانو مانو نوجوانانو نو معلومات چې کله اوسله نو د حضرت صاحب سامان نه صرف درود شریف کارډونه او د درود شریف کتابونه راووتله چې هلته مسلمانانو کې به دا تقسیمو نو هغو مخکې خدا نوی شی
خیر مونږ چې بس کې کېناستو نو زمونږ هلته د تاشقند یو د لاهور یو بټ صاحب دی هغه دا ټوریزم کوي ښه هلک دی نو دا نوجوانان هغه نه اوس تپوس کوي چې کس ہوٹل میں ہمیں کھانا یہاں کے کھانے کیسے ہوتے ہیں کم ہوٹل کې به مونږ ډوډۍ خورو او د دو دا تهذیب څه دی د دو خوراکونه څه دي په دې باندې اوس باس دی حضرت صاحب هغه راوبله او چې کوم ځای ته به مونږ تلو د تاشقند نه سمرقند ته بیا بخارا ته بیا واپسی کې ترمیز ته نو به دا ٹرین سفر بائی روڈ سفر جہاز سفر نو حضرت به د هغه اول دا تپوس کوو کہ میرے پیارے بٹ صاحب یہ بتاؤ کہ ہم جن جن اولیاء اللہ کے مزارات پر جا رہے ہیں وہاں زیارت بھی ایسے اوقات متعین کرو کہ ان کی وہاں زیارت بھی ہو جائے اور ہمیں ظہر عصر مغرب عشاء باجماعت مساجد میں پڑھا دو پوچھلے نن منگ تدا فکر نشتے منگ سیل لزو منگ تدی موس فکر نشتے او پدے سفر حضر کے کسے پدے قسم اچت کم خائن نیما دا زما خواہ کے زما گس طرف تا سبحان اللہ بائی ناستے دا حضرت سر مدینہ منورے کے مکہ مکرمے کے او په بدر کې دا ډېر اوږده سفرونه هلته کړي دي او د ده په کور کې او یو پهره الله د حضرت هغه شان ته زاریان یم چې الله وله دومره بلندیانې عظمتونه ورکړي نو یو ورځ د حضرت ځان سره بوته حضرت ورکشاپ ته دعا له راشئ حضرت وایي چې نه ډوډۍ به هم هلته خورم هلته وړي کې غونډه کې ورکشاپ به څه د هغې ټوله ګنګي هلته او خیرن خچن مزدوران نو هغه بله د هغې ته وختلل نو هغه وړه غونډه کې کمره د ده هغه هم اخیرا خچنه څه داسې د ده کېناستو ځای نو حضرت ناوخته شه حضرت فرمایي چې زه اوده کېږم به هم دقلته هوتې حضرت خدای ته وګورئ هلته هوټل ته ځو خپل دغې ته نو حضرت نه 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 اوده کېږم به هم دلته بیا دا حضرت هلته پرېوته دا دوه درې ملګري وو دو بار راغله چې یاره حضرت ته اے سی ولګو ګرمي ده چې حضرت اوده شي دوی موږ بار راوتلو لږ ساعت پرېوتلو چې پرېوتلو موږ چې حضرت آرام وکړي ستړی دی د ورځې نو چې ګورم نو لږ ساعت نه بعد زمونږ سترګه کلا وشله چې ګورم نو اقا ورکشاپ هغه کمرې کې حضرت صاحب مصلی اچول او خدای ته په تهجد و سجدو کې سلګو مانده زما عزتمندو هغه له چې الله دا مقام دا مرتبه ورکړې ده یو پیره یو ځل یو مولوي صاحب راغی زه ورسره ناستم په هغه وړه کمره کې نو حضرت ته فرمایي چې حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہمت بڑی قوت اور آپ کا ایک رعب اور دبدبا اللہ نے ہر ایک کے اوپر قائم کیا ہوا ہے اس کا راز ذرا مجھے بتا دیں حضرت کو شہرت نہ بزان ہمیشہ ساتھ اسے انہوں خاموشی اختیار کرا ماغت اشارہ اکرا سے غلے شا ناغا غلے کے ناستا وقت تیرے دا سار نہ ماسپخین شا ماسپخین موز جماعت کے حکمنگا او اغین بعد ختم خواجگان منزل ډوډۍ نو ډوډۍ ته چې کله راغی زوم هغه حضرت صاحب یو خادم بلو نو ډوډۍ چې وخوړل نه هغه ته چې ته نو حضرت صاحب کېنو میرے پیارے مولوی صاحب بیٹھ جاؤ نو عجیبه خبره ورته فرمایله یو ورته وې چې په ظاهر کې او باطن کې خپل رب ناراض نه کې په ظاهر او باطن کې خپل رب سره به معامله صفا ساتي چا به بیا په دې کې پروا نه کوي او دوی میں ورته وې چې اپنے خلوت کو جلوت سے بہتر بنا دو خپل شپه د ورځ نه زیاته قیمتي جوړه کا کوم لاسونه چې د شپې الله مخ کې غوړېږي الله د مخلوق مخ کې دغه غیرت تا ګواره نه کوي چې دغه د مخلوق مخ کې د دې مولا صاحب د دې امي صاحب د دې اجي صاحب لاسونه د هغه مخ کې وغوړي خدای ته خو سوال وکړه دوه سترګې خو هلته وبهیوه بیا ته ګوره چې د ژوند څه مزې دي نو الله به چلته هم تاکوز نه کي همیشه به دې اوچت کي نو دا ما سفر او حضر کې خپل والد صاحب سره ما ډېر اسماعیل خان نه ډېر غازی خان نه ملتان نه هغه به ډایو بس کې ملګرو به ورته وي یو پیره ډېر عجیبه خبره وکړم مونږ خو ښه ګاډي ځان ته ګورو لا واړه واړي وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں وقت براشی وقت سے پہلے نہیں مقدر سے زیادہ نہیں نو یو پیرا زور لاور نه را روانو مور سره الته یو حضرت ډیر مخلص مرګري او مرید یو حاجی فاروق مرحوم وفات شری افزابادو لوی تاجر او بزنسمن او بنانت روډ باندې لوی دکانونو نو هغه راغی حضرت صاحب سکا سبا الته نه به یو ټرین راته سار و بجې راول پنډای تا هغه بدلته 12 بجې نو حضرت ته داسې وخت کې به سفر کوو چې موږ ټیم پکې دغه نشي
سفر تعین به داسې کو نو هغه دو ټیکټ راغلی یو زما یو د حضرت سے ماسختن حضرت یہ ٹکٹ ہیں لیکن یہ بزنس کلاس کے ہیں اگر ٹرین کی دو بوکے داسی کہ اگر بزنس ہی لوگوں سیٹوں نے غٹی ایئر کنڈیشن ہی پکے ناشتہ ماشتہ ورکی نو حضرت ورتوی یہ بزنس کیا ہوتا ہے نو اگر اس پویا پہ وہ دانا چینا ہو پویا یہ حضرت ذرا سیٹیں آرام دہ ہوتی ہیں نو حضرت پویا کہ بھئی میری عادتیں خراب مت کرو میں نے روزانہ سفر کرنا ہوتا ہے آج بزنس پہ چلا جاؤں گا کل کیا کروں گا نو اگر چے انہوں منلا نو حضرت نے یو تپوسو کو اچھا فاروق صاحب یہ بتاؤ کیا یہ بزنس کلاس جو ہے یہ باقی بوکیوں سے پہلے پہنچ جائے گا دا بدی نورو نمخ کی ہو رسی نو اگر ورطے چے حضرت دا سے خوبا نہیں نو ورطے چے دا واپس کا او مالا عام ٹکٹ واخلا رانا عام خلق سر بزم اگر ٹکٹ واپس کرے خیر منگ تاشکن تلاڑو چیل تلاڑو نو مازیگر موز منگا اوکا نو منگ تیو فرمائل مقامی دا غو چی بھئی دے تاشکن چکم مفتی اعظم دے اغو سر ملاقات بھی دے او اقل تا مصحف عثمانی دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سوک عثمان منگتا دے اغو سیرت معلوم دل پکار دی دے رسول اللہ مبارک دو لونا ذوالنورین ورطولی ہوئی چھے دو نورو والا دو لونا مبارکے دے حضرت عثمان پا عقد نکاح کی دی او دای ورته هم فرمایلو که زما چلته نورې لوڼه وې نو ما به یو وفات شله بیا یې ورته بله په نکاح کې ورکړه او هغه وفات شله نو رسول الله مبارک فرمایل که زما نورې لوڼه وې نو ما به د عثمان لا یو دقه شانته په نکاح کولې حضرت عثمان قدر و قیمت رسول الله مبارک ته هم معلومو چې د جهاد په وخت کې او د غریبانانو او د یتیمانانو باندې لاس خېدو په وخت کې عثمان لا اللہ مال ور کرے او هغه په هغه مانته خرچ کاو نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نن زمونږ فوجیان رونه په بادر مانته هم د اندوانو د لاس شهیدان کیږي الله دې حفاظت وکړي الله دې هغه ثابت قدمه کی او الله دې هغه دبدبه په اندوانو مانته واچي او الله کوم چې زمونږ د فوج هغه موټو دا هغه مونږ دي ایمان تقوا جهاد فی سبیل الله خدایا دا سلامت ساته جہاد دا جذبہ ایمانی غیرت او دا تقوی اللہ دا پدو کے منگ ٹولو کے قائم او دائم ساتے او دا دو حفاظتو کے بعضو شہیدانو با زبکے گواہی ورکی پرز دے قیامت چدا دے اخپل دے وطن دے دفاع دے پارا شہیدان شوی دی دے علماء دے اسلام آباد طول پلازمہ دے شہید اسلام مولانا اعظم طارق شہید گواہی با ورکی منبر رسول با محراب رسول با حضرت عمر گواہی ورکی یا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدے مسلم انتی شہید شو یہودی دلاسا شیخ حسن جان سے پیغور کے شہید شوئے ہو اللہ استاد احادیث و خادم ظالمانو درندگانو پدن دہاڑے اگر شہید کرے دے اگر زیب نے اگر گواہی ورکی اگر وین با گواہی ورکی او دا رنگے بحریہ ٹاؤن اگر مکان اگر زی شہید اسلام مولانا سمیع الحق شہید گواہی با ورکی سمر علماء عوام الناس پا بم دماکو کی شہیدان شوی دی اللہ دے ورطا جنتونا نصیب کی لیکن اگر ہر یو با گواہی ورکی لیکن دے اللہ قرآن اگر با دے اللہ قرآن اگر دے حضرت عثمان دے شہادت گواہی باور کرے دے اگر وینا پر اللہ پہ قرآن مانتے تو شوے وا نو من گئے مصحف عثمانی تبوت لو نو دے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چے اخپل پہ دور خلافت کے شپک وہ نسخے دے سرمنے اگے وقت دا چاپخانے نوے کتابت نو او دا پرنٹ نو میڈیا زمانہ نو نو اغو دے اللہ قرآن پر چمڑے مانتے محفوظہ کرنے دے مدینہ منورہ کی یو دغا پروت دے دغا شانتا مختلف سے انہوں کے نو کم دغی مانتے چے اغا شہید شوے دے اغا دغی کی پروت دے علتا تاشقن کے نو دے اغی ما زیارتوں کا نو اغی دے پارا نو دا قرآن پاک دا تسلسل دا منگ سکا دا سنت راغلے بلکہ دے مانتے دیر محنت شوے دے حضرات علماء و اکراموں پہ محنت کرے دے مفسرینوں پہ محنت کرے دے
او وخت هم کم دی، ګرمي هم ده او ماسپښین وخت هم نږدې دی. ان شاء الله بیا کله الله تعالی موقع راکړه نو بیا به ان شاء الله حاضری کوم. نو زمونږ د حضرت یو جلسو کې د تلو یو مقصد به هغه به داو چې دا دومره مونږه د رسول الله مبارک سیرت بیانو او د رسول الله مبارک عظمت بیانو او د علماء عظمت دا د رسول الله مبارک سره وابسته دي. د مدرسې عزت او برکت، د جماعت عزت او برکت دا رسول الله مبارک سره وابسته دي. نو حضرت په جیب کې یو ټوکړه مبارک خیدله، یو به هغه یو طرف ته غلاف او د کعبۃ الله شریف او بل طرف ته غلاف د روزه اقدس دنه چې کوم غلاف دا په 15 کالو نه بعد او حضرت د دې شیزونو شوق او د دنیا شوق نو ورته. نو هغه سبحان الله باید الله جزای خیر ورکړي د دو په مهنتونو په کوششونو حضرت الحمدلله الله د روزي شریف دنه چې کوم غلاف مبارک دی 15 کاله هغه خلوت جلوت رسول الله مبارک د روزي برداشت کړي دي او هغه دمر لوی کپڑا الله حضرت ته ور کړی و د بیت الله خو ډېری کپڑے نو دې کې دا شنه ټوکړه دا د رسول الله مبارک د روزي دا او دې کې 15 کاله دې ټوکړې یا هغه جلوت او خلوت برداشت کړي دي او دې غارته دا د بیت الله شریف ټوکړه دا. نو زمنګ د جلسو مقصد دا رواجی جلسې نه دي بلکې عملی جلسې دي. نو موږ له پکار دا چې دمره موږ سیرت او دین خبرې واوریدلې چې څوک دا اراده کوي چې ان شاء الله زبا نن نه بعد خپل ګیره دا نخریما او د رسول الله مبارک په سنتونو باندې عمل کوما نو هغه تشریف راوړی یاغو په ګیرو باندې بداو منګما او بیا ال مدینه منوره کې زمونږه مرګري دی هغه ته په ټلیفون کو تاسو سلام به روزي شریف باندې پیش کړي او شیطان خبره مې منه راشه خپل مخونه خسته کوي. الله دې تاسو مخونه منور کی، تاسو چهره دې الله منوري کی. دلته مینس کې لګلات پرېږي کوم مرګري چې راځي مخ کې راشه چا ګیرو والا بنه راځي نه ماشومان صرف هغه کسان چې هغه ګیره خري او یا ګیره کوتریا کوي نو هغه خدمت کې گزارش ته راشه ځان مدخ کوي د رسول الله مبارک په دین باندې عمل وکړي، په سیرت باندې عمل وکړي چې الله دې تاسو نه او د موږ ټولو نه راضي شي. لار جوړه کې پاسه الله خوشاله کې زر راځي. نا وخت کوي مې بیا غیر بعد ذکر مجلس کو او بیا دعا وکړو.